السلام علیکم. امید دی ټول به روغ جوړ یې. دا زما د لایو راتللو واحد یو مقصد دی او هغه دا چې کومه ډېره بده پیښه راغلې وه نو د هغې په حوالې سره یو دوه درې ضروري خبرې کول دي. خو هغې نه مخکې ما یو پوسټ کړی و، په هغې باندې خلکو ډېر زیات کمنټونه کړي او د قصابانو ریکال کول لږ ډسټربنس پیدا شو. نو هغه اکچولی هم هغه خبره وه چې یو قصاب رانه ګیله وکړه چې وروره خپلې جګړې کوئ، چې څه کوئ هغه کوئ، مونږ پکې مه یادوئ او زمونږ هم چې دی نو تنظیمونه شته دی، بیا به ستا خلاف مونږ دغه کوو. نو ما وی چې بس ټیک ده، زه تاسو سره هېڅ قسمه دغه نه کوم. نو دا چې نن کوم پوسټ شوی و د قصابانو، دا بل چا ته مه دغه کوئ، دا اکچولی هم د قصاب سره زما دغه رنګې خبره شوې وه. دویمه چې کومه خبره ده هغه دا ده چې په دې کومه ایشو روانه، په دې کې د ډېر ښه ډاکټرانو انسلټ شوی دی. دا پیشه ده او ډېره ښه پیشه ده، ډېره د پاکه د سپینې جامې او د انسانیت د قدر نه ډکه پیشه ده. خو البته دې کې بد خلک هم شته، خو ښه خلک پکې هم شته. نو کله به هم سره به نو هغه زمونږ مشران صاحبان، ډاکټران صاحبان چې دا ډسټربنس پیدا کیږي، خو هغه ډاکټران صاحبان چې د هغوی په دې دوران کې ډېر ښه خدمات دي، په دې اسپتال کې هم ډېر ښه خلک شته، ډېر ښه خدمات ورکوي. زمونږ د هغې سره هېڅ قسمه دغه نشته. که زمونږ د پوسټونو نه، زمونږ د ویډیوګانو نه د دغه ډېر بهترینو ډاکټرانو انسلټ شوی، د هغې نه زه معذرت غواړم. زمونږ چې کومه ایشو ده هغه د اسپتال د ایمرجنسي د جمعې د شفټ یو څو کسانو سره ده. البته هغې کې جرګې جوړې دي، جرګې راځي خبرې کوي، کله هم پښتنو ترمنځ مسلې راشي، هغه همدغه رنګې په جرګو اوارېږي. مونږ جرګې ته خپل شرایط ایښي دي او انشاءالله پر امیده یو چې جرګې کمې کېږي، همهغه زمونږ شرایطو په رڼا کې به فیصلې کوي. الله دې وکړي زر تر زره چې د نو جرګې همدغه زمونږ چې کوم شرایط دي د هغې په رڼا کې انتظامیه هم او جرګه هم فیصله وکړي. زما د دې لایو مقصد، ما ته ملګري کالونه کوي لږ ډېر زیات بل خوا روان یم او دا په ګاډي کې ناست یم، خو زما د دې لایو مقصد دا و چې زمونږ کله هم د ټولو ډاکټرانو سره هېڅ قسمه مسله نشته، زمونږ د اسپتال د ټول سټاف سره هېڅ قسمه مسله نشته. هم په دغه اسپتال کې ډېر ښه ډاکټران شته او ډېر ښه د انسانیت د جذبې نه ډک دي او ډېر بهترین خدمات دي. نو که هغې ته کم ټیس رسېدلی نو مونږ په دې بدې نه ښکارو، هغې نه زه معذرت کوم. البته هم ستاسو په دغه پاکه جامه کې داسې خلک شته چې هغه تاسو بدنامئ، نو دا درته زه ریکویسټ کوم چې د هغې په شا مه ودرېږئ. چې کوم ایشو راغلی ده نو جرګې واک اختیار اخیستی زمونږ د طرفه په جرګه کې ملک فیض موسی خیل صاحب د صحافتي تنظیمونو لخوا دی. نو هغوی چې څه فیصله هم کوي ما ته به من وان قبوله وي. کله چې جرګې فیصلې کوي او واک اختیار د چا نه والي، نو بیا د جرګې د فیصلې نه څوک سر نه اړوي. نو جرګې چې کومه فیصله کوي جرګې پکې کېږي، خبرې روانې دي، مونږ ته شرایط خپل ایښي، نو چې هغوی څه فیصله هم کوي مونږ ته به قبوله. زه د جرګې د ممبرانو هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی راپاڅېدل او د سیمې د ولس په خاطر د اسپتال د مسلو د حل لپاره چې دی نو هغوی راپاڅېدل، زموږ سره ودرېدل او د دغې مسلو د حل راویستلو لپاره تګودو وکړه، کوششونه یې وکړل. اسپتال کې ډېر شی مسلې دي او دغه مسلو نه به قلاریږو نه، انشاءالله په ډېره ښه ښایسته طریقې سره یو په بهترین انداز کې به دغه مسلې هایلایټ کوو هم، دغه مسلې به حل کوو هم، او چې دغه رنګې څه مسلې فرض کا پکې راځي هم نو هغې ته زمونږ صحافتي تنظیمونه او دغه رنګې زمونږ ډېر شی ملګري دي چې هغې زمونږ په شا ولاړ دي، زمونږ مرستې کوي، د هغې زه ډېره مننه کوم. البته بیا دغه یو خبره کومه چې کومه ایشو راغلې وه هغې کې جرګې مرکې روانې دي او پر امیده یو چې زمونږ کوم شرایط دي د هغې په رڼا کې به جرګې مرکې ډېرې زر فیصلې وکړي، انتظامیه به هم ډېره زر فیصله وکړي او دغه رنګې چې کوم سټیک هولډر دي د دې سیمې هغه پکې هم آن بورډ دي. زمونږ د چا سره د ذات خبره نشته، ذاتي انا مو نشته. دغه چې چا سره مسله راغلې ده دغې که په ما ګزارې کړي که ردې بدې ویلې ما فی سبیل الله معاف کړي، زما اوس هېڅ مسله نشته. البته د اسپتال کې د خدماتو خبره ده، نو خدمات چې کوم دي هغه به ورکوي. که زه هم سرکاري نوکر یم او ما ته هم تنخوا میلاویږي، زه د چا پلار نه یمه، زه د عوامو خادم یمه. نو ماله چې سرکار کومه معاوضه راکوي نو زه د عوامو خادم یمه، زه به خپل خدمت کوم او خدمات به ورکومه.
که زما د چا سره هر قسمه ستونزې راځي خو زه به عوامي خدمات نه بندوم. نو خبرې ډېرې او سر لنډ چې جرګې پکې روانې دي او واک اختیار مونږ جرګې ته ورکړی دی. زموږ د طرفه ملک فیض موسی خیل صاحب سینیر صاحبي د ګلوبل یونین اف جرنالیست خیبر پښتونخوا صدر، هغه زموږ د جرګې غړی دی او چې څه فیصله هم هغوی کوله مونږ ته به قبوله وي. دغه خبره ده. کله هم داسې مسلې راځي نو واک اختیار به خلکو د لاسه ځي. زما د لاسه هم واک اختیار شوی دی. البته اوسه پورې چې د نو څه قسمه روغه جوړه شوې نه ده. خبرې چې کومې دي نو هغه روانې دي. پر امید یو چې زمونږ شرایطو په رڼا کې بهترینې فیصلې وشي او زه دعا هم کوم، تاسو نه م اپیل کوم، تاسو هم دعا وکئ الله دې هغه فیصلې وکړي چې کومو کې د جندول د ولس خیر وي، د جندول د عوامو پکې خیر وي او هغه فیصلې وشي چې د هسپتال پکې بهتر شي. په هسپتال کې پکې خدمات چې د نو د بهتر نه بهترین ته لاړ شي. زمونږ همدغه کوشش دی چې ذاتي انات جوړه نه کړو بلکې د عوامو مسلې دي او هغه حل شي. ستاسو د ټولو ډیره مننه، شکریا. اخیره کې یو ځل بیا درخواست کوم چې زموږ مسله ټولو ډاکټرانو سره نه ده، زموږ مسله د هسپتال د ټولې عملې سره نه ده. البته د جمعې شپ چې کوم دی د هغې د یو څو غړو سره دغه مسله راغلې ده او هغه هم د جرګو مرکو په ذریعه انشاءالله روانه ده. الله به ختمه کړي او تاسو هم دعاګانې کوئ چې کله مسلې راځي چې الله تعالی هم دغه رنګې په جرګو مرکو سره ختموي. چې کوم داسې ډاکټران دي چې هغې خلکو ټارګېټ کړي دي او خلکو د کمنټونو له وجې یا زما په ویډیوګانو چا کمنټونه کړي، پوسټونو چا کمنټونه کړي او هغې له وجې هغې ته ټیس رسېدلی، نو تاسو چې کوم ښه ډاکټران یئ، بهترین ډاکټران یئ، تاسو د انسانیت خدمت کوئ، د غریب ولس خدمت کوئ او تاسو ته ټیس رسېدلی، زه تاسو نه بخښنه غواړم. زموږ جنګ تاسو سره نه دی، زموږ جنګ د مافیا سره دی او الله دې وکړي چې انشاءالله دغه مافیا د دغه قسمه خپلو را روان دي. نو چېرته روان یو بل خوا، خو ستاسو ټولو ډېره مننه.